سره کول نو زه چې ستا خپلې خور سره به دا سلسله وکړو نه هغوی سره نه وه صرف تاسو یوې سره وه ما په خپله لیدلی و هغوی سره هم دا چل روان و هغې سره هم دغه چل اوس هغه هم خاوند واخلي او ټکوي خپل ورور خپل پلار دې سره زنا بالجبر کړې ده بسم الله الرحمن الرحیم. پرون ما لایو کې شاهنام خان سره او دوه درېو ملګرو سره خبرې وکړلې. کومه ویډیو چې د پوډري دغه خپلې ښځې په ایما باندې د یو سپین ګیرو په خلاف کړې وه چې نعوذ بالله زما پلار زما سره میلاو شوی دی او زما اوښي زما سره میلاو شوي دي او زما د تره زامن زما سره میلاو شوي زما سره یې زنا کړې ده. نو دا ټول بکواس یې کړی دی. دې کې د حقیقت چې کوم دی تاسو ته زه ښکاره کوم چې موږ تر څو پورې انویسټیګیشن وکړو او تر څو پورې ما ځان خبر کړ نو دا قصه څه داسې رنګ ده چې بدقسمتۍ نه دا بابا چې دی دا ماجر دی. ټیک ده او تاسو به دا خبره کتلي چې ماجر چې دی دا به د 31 تاریخ نه بعد خپلو کورونو ته ځي. دوی د ثوابۍ نه په 40 سال کې اوسي او دغه د کې دي ځان نه څه پراپرټي جوړه کړې ده کورونه جوړ کړي دي سامان جوړ کړی دی پوره پراپرټي جوړه کړې ده او دې بدبخته له لور ورکړې ده او دا بدبخته چې دی نو دا پاکستانی دی او د دې ماجرې سره واده کړی دی. اوس دا بدبخته چې دی دا لګي او دا یو کوشش داسې کړی دی دا نشهي دی او د عجیبه کمال خبره دا ده چې دی یو ډېر په کانفیډنټ سره او د ده په دې مخ باندې سره مایوسي شته دی نه چې 4 میاشتې د خپله ښځه داسې وهله او داسې بېعزتي ورله کوله چې د کټ نه به پاسېده نه نو آیا لاول خو د ده خلاف FIR کېږي د ومن هراسمنټ کې د ده خلاف ټیټ FIR کېږي. دویمه خبره دا ده چې 16 ساله بعد دا ظالمه چې کوم دی الزام په پلار لګوي او په مور لګوي او بیا وایي چې زه د خپله بچی زه د خپله ښځه دا د کور نه چې څنګه رابار شي که نه نو زه یې سر ورکومه نو چې د کوره دی رابهر کې او بیا یې د سخر کره بیایي نو هغه راته وایي چې زمونږ کره شپه وکړه او ته به هر شپه کې ستا مطلب څه دی او بېغیرته انسانه دومره ډاون ته راځي د نشې او د تماشې په دغه کې تا خپله ښځه دونه دغه کړې ده دی نور هېڅ نه کول غواړي دا خپل سخر او د خپل سخر دارونه پریشرایز کول غواړي چې چونکې دوی خو به افغانستان ته ځي نو چې دا څونه مال چې دی دا څونه جایداد چې دی چونکې زه خو د دې زګي یم او دا ښځه خو ما کړې د افغانستان وړه ده نو زما خو کارډ جوړ دی او د ښځې به هم کارډ جوړېږي نو دا صحیح ټایم دی چې زه په دې باندې حمله وکړم او د سره بل څه ټولز نه و. نشهي سړی یاد ساتئ پوډري نشهي سړی په عزت باندې وار کوي. دا زما تجربه ده دا زما چې کوم نه تجربې حصه ده زما کار دا دی زه دا خلک زه ځان سره ساتم. ما مخکې هم به دې ټولو خلکو ته ویلي چې دا منګړت کهاني دې سړي جوړه کړې ده او پښتون داسې نه شي کېدی او قلارې کښېني. هغه سړی بابا بزرګ دی هغه سې روزه کوي کیستلی دی هغه څه کال سفر کړی دی د هغه آبی تاسو ولیده هغه چې کوم نو هغه په سفر کې چې کوم منځونه کوي اعتکافو ته کښېني خو چل دی حرامي کې دی د دله بچي چې کوم نو مطلب دی د مال ته چلړولی دی چې یاره دوی وتښتېدي دې ځګي نه او په 31 تاریخ نه بعد به دوی نیوی کېږي. اوس هغې خپله ځمکه خرڅوي خپله پراپرټي خرڅوي ځکه چې ځان نه سمه جمع کړي چې افغانستان ته واپس لاړ شي نو دی دلې والا دی بدنامۍ چې دغه کورونه دغه څیزونه دغه جایداد ماته پاتې شي دومره دی د جایداد دومره دی د بېغیرتۍ د حد راغستی دی چې دی د هغه د کور دپاره او د هغه غریبانانو چې مهاجر دي د هغه عاجزانو بسوي. ټیک ده که نه دومره دی په نشه کې دی دومره دی په بېغیرتۍ کې دی چې دا خپله ښځه هم په دې خبره مجبوره کړې ده چې د چې کوم نه راشه د پلار خلاف په د ورور خلاف ووهله او په دغه ښځه دې هم لعنت شي چې دی مور په یو پاک پلار او په یو پاک مور او په ورور باندې دا الزامونه لګوي نو ډېره سپک کار دی. ما مخکې هم ویلي چې پښتنو ته چې پښتنو دا کیسونه موږ ته ډېر زیات راځي خو د مایکونو والا د الله خاطر وکړئ دا څیزونه نه مایکونو والا قلار شي دا څیزونه د خلکو چا کورونو ته مه ځئ نه مایکونو والا قلار شي د خلکو عزتونه مه بربادوئ دا څیزونه مه راولئ دا د حکومت کار دی حکومت به کوي او بکواسیات دي میډیا ته مه راوړئ ماشومان هم خرابېږي معاشره مو بربادېږي ولې نه پوهېږئ یا پښتونه حقیقت ته پته ولګېده ټول مایکونو والا ساړه شوئ پته درته ولګېده چې قصه څه وه نو چې مونږ درته وایي چې په قلارې کښېنئ دې کې ګوتې مه وایئ
دا یو پراډ دی، یو گیم دی، جوړ کړی دی، زنانه جوړ کړی دی، د سړي جوړ کړی دی او دغه غریبانانو ته جوړ کړی دی. تاسو نه منله، اوس تاسو کم میسج یوې سره وه ما په خپله لیدلی خپلی میسج هم ورکړو. سره هم دغه چل اوس هغه هم خاوند واخې او ټکوي. خپل رور خپل پلار دې سره زنا بالجبر کړې ده. خپل د ترور زوی څلورو کسانو او دغه سلسله د تیرو 15 کالونو چې دی دا د واده نه مخکې روانه وه، د واده نه پس هم روانه وه او خبره چې دی د هغې خاوند ته پته ولګېده. څه شته پلار یې دا دیب چې کوشش کوي دا چې وژني، کله یو رالېږي دا دوی معامله د باندې وشوه. دا راته ووایه خوراکې چې دوی به ځان له راتلل که نه په یو ځای به تاله راتلل. کله به ځان له ایو به د جمعې په شپه د مدرسې نه راتو من کره به زما شروع شو، ماته زما خواله باندې راځي. تا په خپل پلار الزام ولګو؟ تا په خپل پلار باندې الزام ولګو. د چې کله لمن اوچته کړه ما چې کپړو ته وکتل ما ورته بس حقیقت ده دته من ماله الله سره اوس معلومات حقیقت ماته میلاو شو. د واده نه څو کاله مخکې دا سلسله شروع شوې وه؟ ډېره مخکې د کوژدن نه مې مخکې دا شروع شوي وو. څو کاله به هغې کې تېر شوي؟ 15 کاله 15 کاله تېر شوي. هغې ټایم کې به عمر ستاسو څونه و؟ 12 کاله 14 به ولم هلته به پلار والم یارولم به وی به که یال دې وي نو الالو دی، چا به وي تیزاب در باندې اړو، چا به وي ولو دی. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ عوامي عدالت او زه یم ستاسو کوربه آیا شجر. ما چې کله د صحافت شروع کړی دی نو تقریبا 7 کالو شو چې زه په دې کې لګیا یم او په زرګونو ویډیوګانې چې دی هغه ما وکړې. ما وکتل چې دلته پلار راپاسېدو خپله لور یې حلاله کړه، دلته لیور راپاسېدو خپله روندار یې حلاله کړه. ما وکتل چې مختلف قسمه خربې دلته ما وکتلې، ډېرې نږدې رشتې، خو نننی پروګرام چې زه کور کوم داسې ما چېرته هم نه لیدلي او نه داسې د ځناورو په معاشره کې کوم ځای کې چې ځناور وي سپي وي که نه په یو بل باندې نه خوږېږي د هغوی په هغه سوسایټي کې ما نه لیدلي. کومه نن دا زما سره نن الفاظ نشته زه تاسو ته ووایم. دا رور او خور چې سره موجود دي دا ښځه او خاوند دي، د دې خوراکي هغه درد زه تاسو ته ږدم چې په دې باندې څه تېر شوي دي. خپل رور خپل پلار دې سره زنا بالجبر کړې ده. خپل د ترور زوی څلورو کسانو او دغه سلسله د تیرو 15 کالونو چې دی دا د واده نه مخکې روانه وه، د واده نه پس هم روانه وه او خبره چې دی د هغې خاوند ته پته ولګېده. پولیس لم تللی دي، نه پولیس د دوی غږ اورېدلی نه ولس د دوی غږ اورېدلی دي. نن عوامي عدالت کې دغه ټول حقیقت تاسو ته ږدو. خوراکې دا راته ووایي دا تاسو سره به چا جنسي زیاتۍ کو دا څوک و تا سره رشته څه وه؟ دا زما د پلار دواړه خورۍ نه، یو مې رور یو مې پلار. په لومبني پیره دا واقعه څنګه راله او څوک راغلي وو چې هغه ته هراست کړی وي؟ ما خپل خاوند لکه پویه شو را باندې واده نه وروستو بس زه به والم هلته به پلار والم یارولم به وی به که یال دې وي نو الالو دی، چا به وي تیزاب در باندې اړو، چا به وي ولو دی، ځایونه به مې وي مړه کو دي او موږ به دې داسې کو موږ به دې هغسې کو. زه یو تور سر وم یارېدم، خاوند ته مې بس د ډېرې مجبورۍ نه وي، بس خاوند مې اوس هم ښه دی چې زه دلته کور کې وساتلم. ټول پښتانه به تاسو سره ودرېږي ځکه ستا د حقیقت چې دې ته ږدو. دا راته ووایه چې مور دې نه وه یا نور کور کې نورې خویندې نه وې چې تا هغوی ته الویلو چې زما دا رور او دا پلار چې دی ما سره دا چل هغه وړې وې، 2 وړې وې مان. ته مشره یې د ټولو او مور دی؟ مور مې د اعصابو تکلیف و هغه دماغي خراب. په لومبني پیره در سره دا زنا چې دا پلار کړی وه که ورور کړی وه؟ دا مې د پلار خورۍ کړې وه چې ما پلار ته ووایي نو بس هغه ووایي بس غلی شوی. بیا دوباره دې بل خورۍ موکله نو ما رور ته ووایي چې روره دا څه کیسه ده؟ هغه وایي ماښام به ګورو چې ماښام شو نو هغه هم دغه کیسه وکړه. ټول رور دی؟ جی ما پلار ته ووایي، پلار مې بیا راګیره کړم ویوالم هغه هم چې وکړو بس ویل غلی شه دا څوک چاته نه وایي چې دې کې د واده ټیم راغی. وای بس که تا هلته هلو وې نو بس موږ به دې مړه کړو، موږ به دې تیزاب در باندې واړو، دا به وکړو هغه به وکړو. د واده نه څو کاله مخکې دا سلسله شروع شوې وه؟ ډېره مخکې د کوژدن نه مې مخکې دا شروع شوي وو. څو کاله به هغې کې تېر شوي؟ 15 کاله 15 کاله تېر شوي. هغې ټایم کې به عمر ستا څونه و؟ 12 کاله 14 به و. د پیغلتوب هغه عمر و؟ جی. او دا سلسله داسې روانه وه؟ دا د کشان روانه وه. زما پلار بس غږ نه کوو، هغه په دې خپلو تر خورینو باندې خپل سرم قربان. دا ولې د هغوی نه دونه مجبوره دی؟ ما ته پته نشته چې ولې. دوی د خپل منځ کې سلا وه؟ کېدای شي چې سلا یې وه ځکه یو بل ته به یې غږ نه کوو. که زما پلار دغه وی نو ټول به یې راګیر کړي وی زه به یې هم ختمه کړې وی او هغوی به یې هم ختم کړي. دا راته ووایه خوراکې چې
دوی به ځان له راتلل کو نه په یو ځای به تاله رات کله کله به ځان له ایو به د جمعې په شپه د مدرسې نه راتو موږ کره به خو مې پلار ځان سره راوستی د کابل هغه مدرسه کې دی نه اوس خو تښتېدلی نشته تللی مدرسه کې څه کول سبق یې وي عالم دی نه بس همدغه شان قرآن یې ختم کړ لاړ بس چې پته ورته ولګېدله زه ورپسې لاړم ما خاوند بوتو خو هغه نه و تښتېدلی چې زه دوباره لاړم تا خاوند ته کله ووایي چې دا سلسله داسې روانه او څنګه دې ما ورته ته تلاوې نه ما وی ملزورګه زه دې بوځم که هغه په موقع زه به وتم چې اوس راګیر کړه خو چې هغه موږ لاړو هغه نه و تښتېدلی ستا خاوند په تا څنګه پوه شو چې ته بس د واده شپه وه نو هغه هر چاته پته دا خبره تا چاته نه شوه کولی نه زما د یارانۍ چاته هم نشي ویلی نه مې خاوند ته ویلی شو نه مې کور کې نور څوک چې ما ویلي خلک غلطي وکړي پلار ته یې وایي مور ته یې وایي هغه یې وښي وټکوي نو چې پلار یې نو بس او دا سلسله به هره شپه شروع وه که نه چې کله به مې دا د خورۍ د پلار خورۍ راغی نو ده به کوو او پلار او ورور به دې کله راتله پلار او ورور به مې بیا چې هغه یې ولیده نو بس بیا به یې راغله او 15 کاله دا خبره روانه وه دا روانه و بس زه نوره مجبوره شوم اخر مې خاوند ته وایي چې راځه ما سره بله لار نشته بس زه رالم نورو خویندې دې کور کې چې دي هغه څونه عمرونه دي هغه خو اوس واده شوی وړې نوې پسه چې تا سره کول نو زه چې ستا بلې خور سره به دا سلسله وه که نه هغوی سره نه وه صرف تا سره یوې سره وه ما په خپله لیدلی و هغوی سره هم دا چل روان و هغې سره هم دغه چل اوس هغه هم خاوند واخلي او ټکوي هغوی هل نه دی ویلی لا دوه خبرې به سره نورې کوم لږ راځئ خو شروع یو خو زه تا اپریشیټ کوم یقینا د په دې باندې ډېر کرب تېر شوی سخت تېر شوی ته په دې سخته کې دې سره ودرېدې یقینا د چې نر ځوانې تا څه استعفا غوښتې او تا ته څنګه پته ولګېده چې زما دا کور والا چې دي داسې خبرې روانې دي د دې باندې خو زما شک په هغه واده د شپې نه و چې دا استعمال شوی ځکه چې یو انسان واده ما ټول عمر ما مسافري ما کړې ما ټول عمر ما په پنجاب باندې تېر کړی ما چې داسې ټیم چې ما واده کو واده په شپه باندې استعمال شوی و ده ته مال چې ولې زه ډایرکټ سپک راپاڅېدم چې راپا ما ته دا ولې ده ما ته دا غلی شوه ما ته ما ته حقیقت وینا وکړه هېڅ سم تا ته نه قسم دی ده پسې ما قرآن نه اوچت کړی ما ته تا ته زه هېڅ سم نه خو ما ته صرف کسان صرف راوښه چې چا دا سره کړی ځکه زه ماشوم زه نه وم ما 40 سال نه بره عمر دی کم نه دی نو ته ته ما ویل چې ما ته صرف دونه کس صرف راوښوي دا تا سره چا دا زیاتې چا تا سره کړی یا تا په خوشحالۍ کلی کېدی شي دم ځواني وه خوشحالي وه چې یاره په ده خوشحالۍ نه شوی یا په غلطۍ کې شوی یا چا نه یې کلی خپله باندې ځان استعمال کلی ځکه د زنانو هر یو قسم دغه نه کېدای شي تا په خپله ته ځان ده ما ته په قرآن من لاس کېغوستو چې ما سره چا لاس نه ټچ خو دا یارېده ګبراوېده په بلې شپې له بیا ده ته ما ویل ده بیا قرآن مجید درېیم پیر دی چې بیا مې راواغستو زه مولیانو له لاړم زه ډاکټرانو له لاړم قسم په رب باندې دا د روژه ده که نه زه به مسلمان یم چې ما مولیانو نه ته به هغه چې دا داسې خیر د ځینو زنانو دا داسې یي زه خپله ما په مدرسو کې ډېر وخت ما تېر کړی صحابۍ دا پزلیمنان مولوي صاحب مدرسه دی کې ما ډېر وخت ما تېر سبق مې نه دی ویلی خو لکه ګرځېدل تلم راتلم به هغه ټیم مې لګولی دی نو هغه ما مړه کې ویل چې یار ته مسلمان یې که هندو یې که کافر یې یو شپه ما قرآن لاس کېښودو بس ختمه شوه درېیمه پیره یې کېښودو بس ما زه دې خبر نه زه تېر شوم قسم په رب باندې کنه 4 کاله وشو دا به ما واله ټکوله هغه بړاس به ما ایستو خو دته ما ظاهروله نه په زړه کې د یو خفګان مې اړه کې و دته ما ظاهروله نه چې تا زه په دې خبره ته معمولي خبره به ما باندې خو دا به ما داسې وویله چې د ګرځېدو نه ما وښکله بیا چې کله دغه شو دغه دا 4 کاله موږ داسې مینه سازه شوه که نه چې دا به نه وه زه به خفه او چې زه به نه وم ده به ما پسې رنګونه کوه چې چېرته یې زه اوس هم قسم کومه چې یار زه په دې واده نه وروستو زه په ښځه باندې په دونه څه باندې زه نیم پوه شوی خیال یې دله ساتلی ډېر زیات خیال یې زما هم ساتلی ځان یې ساتلی چې دا زما ډېر کرک مازغه دي زما ده ته ما ویلي د واده نه په دې خوا ما تل چې د ګیټ نه مې بار ولي سر به مې نه کټ کلی سر به دې بار یې پتانه به دې دننه پرېږدم به دې نه خو یاره زه دا نه یم چې دلته زه د میک مخې ته ولاړ یم یا ستاسو مخې ته یا زه پلار ما وله پلار ته مې ویلي چې په دې 15-16 سال کې نه دی ستا لور ما ته داسې صفا لکه شیشه غونته کې خو د دې نه مخکې چې کومه کار کېدو دا اوس چې کوم شوی دا ولې دا کېږي ته پې څنګه پوه شوې زه په دې باندې داسې پوه دا چې کله لاړه پلار چې دا کله بوتله سار چې پسې زه ورغلم ما شپې د ورور ځای کې وه نو د مشر ورور دی زه هلته کوم دا د پلار کور کې پاتې شوه د ما باندې ښه وسه وکړه خو زه نه پاتې کړم ما ړه خفه و ما هغه کور کې هغه زیږون ته به چې ما کتل ما ته به یو قسم له غوسه غونده کې راتله بس زه لاړم ورور سره یې لاړم چې سار زه رالم به ده جړل एकदम چې رامنډه کړه وایي داسې کار دی ما تل دروغ وایم ما دقیقه کړه ما ته ګنده خواله به نه راځي
ټکه یو قسم دې زما شروع شو ماته زما خواله باندې راځي تا په خپل پلار الزام ولګو زه په خپل پلار باندې الزام ولګو د چې کله لمن اوچته کړه ما چې کپړو ته وکتل ما ورته بس حقیقت ده دته من لازم لاسره اوس معلومات حقیقت ماته میلاو شو دغه ټیم کې د پسې مور راله دلې خلو واله وای د سیالونه څوک نه وي دا د کور خبره ده بیا د هغه نه وروسته د جرګه کېنوله یو عالم یې راوستی و یو د دې ترورزي پلار و هغه راوستی و د افغانۍ د کاړې شناختي کاړې پاکستاني سازي کړي دي هغه راوستی و یو دغه کې خپل زوی او ځان یې وخ کو هغه بل خوریم ته وخ کو کوم دوه کسان چې نه ورو بل خورې کوم چې افغانستان ته عالم چې هغه ته د وخ کو دا پکې علم دی دا یو پکې عالم د سبق ویلې قرآن مجید سبق ویلې او دغه خپل زویم ته وخ کو ځان ته خو د یو یب کرا مخامخ کو دا کوم چې بل بیګار راغلی دا عمله چې کړی و دا مته باندې عمل کړی و دای دې زمانه دا نشانه وجلی لاس را چولې د ګریوان نه نیولې و دا شانه ټټکلې و ناغه دغه شو دې د شان دغه وکړو چې وکړو هغه بس ماړ کېل ما یاره چې د سلو روانه ده نو زه بس وکم موږ تانه ته لاړو تانه کې موږ له تانه کې هغه ټیم څه دی موږ ته ویل چې تاسو قانوني کاروایی وکړئ دا میډیکل اوس بیا لاړې تانه بیا تانه ته موږ لاړو کومه تانه ته لاړې صوابي تانه ته لاړو دا دغه سره چې خوا کې دا ازول ته دغه سره چې دا تحصیل سره چې دغه ته لاړو دلته کې موږ ته ویل پروګرام دلو کې الوا بل پخینه د پولیسو علامات ایو صحیح و هغه ته چې راغې رجستر راوسته وي چې چل د ماتل مل راشه درته ما خپل ما بیان مان دی ورکړي حقیقتي خبره ما خپل دا خزه لاړه دا ورته کېناسته دغه شان ناستو وړغونه غرفه و د غرفه کې کېناسته ما ته اغل بیان درکې ما ځکه دا کار ما سنو شوی دا د سره شوی حقیقت به دا وي ما به الله ما حقیقت ما شروع لګنه چې کله ما دا ولیدله چې د سره اوس دا شوی دا چې کېناس د پولیسو ولته دا چل هغه موږ ته بس एकदम چراغ وي زه سیده کېنه دلته کې خوراکي کېنه زراز ما تل بار راوځي بار راوته دوه باباګان نورم ناستو بار هغه چې کیس لرغلی بار ناستو دو ما ته وی چې ولی پروګرام بل کوي ته ولی ته داسې خبره کوي ما دا مشر اس ایچ او سوق دا چې سیول کپړو کې ناستو دوه سیول کپړو کې وردی کې نو چې وردی کې ما ته بیا پته چې دی باندې دا یو ګل لګیدي یا دوه ګل لګیدي دا سیول کپړو کې دوه سترګې روباسه هغه موږ مانسترګې راوخلې پروګرام دور ته الټا ویل ما ورته ویل او دور ته ویل ما تل تر هغه پورې غلې نه کینم خو نن ورسته مالا ته خراب کړه ځکه چې ما ته پته ده زه په پنجاب باندې اوسېدل د په هغه ټیم چې دا میډیکل شوی د دغه شوی کنه نو موږ ته پوره دغه موږ ته لاس لرا ثبوت پر راغلی ثبوت پر راغلی او ثبوت چې پلار د ادیب چې کوشش کوي دا چې وجني کله یو را لګي دا دوه معاملې د باندې وشو دا وجني غني زه کلاو ګرځم زه د خپل شرم نه زبار زنه راوزم قسم پر من روجه شروع شوی تا راوړي من خوړلې بل راوړي من خوړلې خو زه د شرم د لاسه ما تقریبا د 25-26 سال زمنګ په پنډۍ کې زما وشو قسم د یار دوست رنګ کې بار راوزه زورته یار نه ترمسم زه بیمار یم زه دلته یم زالته یم زه په لاور کې یم زه دلته زه صحیح ځای چاته زه سونه وخت او لګي د دې پته ولګي د کې سونه وخت تیر شي کې تقریبا 2.5 میاشتې بد چسن نه ملاويږم ذهني بیمار شوی بس قلا کور کې ناستې مخبل بچی می دي دغه درې می مدرسه کې دا اوس را ترنګ کو په لار باندې و یا بو چا څنګه چلې ما تل بس موږ د درونی په موټر ویو هم چاته صحیح زم چاته نه خو چیرې موږ دي تا تم خطر دي تم ما تم خطر وجني دا وجني چې دا ثبوت ما ته ویل دا بل زه ختمه کم ته وچغي ما ته دغه د پلار او دغه سانو پلار ما ته وې د کونو आवाज چا اورېدلې نو ما ته ماما کون خو आवाज نه کوي و چاړه आवाज چا اورېدلې ما ته مال نه وی واچغي کنه ما تل زبې زور اور دي ما تل ما ته به انصاف ملاويږي خو ټیم بلکی مال دومره ټول پاکستان مال کافر باندې پښتانه مدونه به غیرت نه دومره باندې مال یو نه یو به کرو چتی کی مال او دا ثوابه کې کم ځای کې پاتې کی ثوابه کې تحصیل سره تحصیل نشاټو دا کور چې دا پلار دا ټوپې روډ باندې یامین ډیجی سره جوخ بالکل د یوسی ماربل بیرټ ته مخامخ د نصری سره شاته دی پاتې کی دی یوسی څو غواړي روس بس زویم کنه چې دا کافر او دا هندوان چې د دې دغه ختم شي کنه دا د پښتون صحابه ډیر زبردست ځای دی قسم نماز 26-27 سال ما تیر کړی کنه سره خپل خوشحالي نه چې زما کې سوق نو کنه دا ما نه واده کړی زب اسیر اتلم په چوک کې ما به یو دوره واله قسم مرته وخور د روجم ما باندې صحابه دغه ما باندې څه خلګیدو ځکه چې ما ټول عمر ما په پنجاب باندې په کشمیر باندې ما تیر کړی په پنډۍ باندې ما تیر کړی ما ټول عمر ما د کور نه مسافری ما کړی خو ما ته د پښتنو یو دغه نو دا ما ته ډیر عجیبه غونه کې ما ته ښکار کړ ماحول سواد ته وزتلم پیر و ته وزتلم صرف د خپل خوشحالي غني سوق ممنو د خور سره بچی کله کودري کوم اساسا غواړي چې ستارور ته میلو شي دغه کم چې ستارور زامن او کم چې ستا پلار شته سره جنسي د کوم ټایپ سزا بوله غواړي
زه خو وایم چې دا تیل د سترګې پکې ور واده اچوي داسې دومره غټه سزا دې وله ورکړلی شي خو سزا څوک ورکوي مسلمان شته نه نو که مسلمانې وای نو به سزا به ورته میلاو شوې وه مړه چې کوم ځای کې پښتون دی او هغه دې رور سره او دې خور سره ونه درېدو که نه نو نه به په تاسو کې مسلماني وي نه به په تاسو کې پښتونولي وي او د ثوابې دغه مشرانو ته خو وایم چې دا ایډرس دې رور وي چې دغه ځای ته ورشو زه چې دا کورونه وله سنسار کې دغه کور ول لوټي لوټي کې ظالمه زه چې ښه ده چې د کاڼو باران په دغه ثوابې باندې شوي یا زموږ په دې سیمه باندې نه دی شوي چې 15 کالو نه سوا یو پلار او ورور راپاسي او خپلې لور سره چې دی نو زنا کوي زه چې مس زه څه ووایم او بیا پکې ترویا زامن او بیا پکې یو د مدرسې طالب هم راپاسي او راځي وي د مدرسې نه راځي د جمعې په ورځ به راځي دې له برات خدای پاکه مې مقامي ډي پي او صاحب د ثوابې چې دی نو هغوی ته سپیشل ریکویسټ دی منشن کې پکې ټول ملګري د ثوابې او متعلقه کومه اس ایچ او چې دی یا متعلقه چې کومه تاڼه ده نو هغه هم پکې د ثوابې خلک چې دی منشن کې نور پښتانه هم چې دی هغوی سره ودرېږي داسې به زموږ ډېرې خویندې وي دا خور چې دی د دې دا ته زه هراج تحسین پیش کوم چې دا خبره را وباسله دې رور ته هم دغه کوم چې د سکرین ته وباسل نورو پښتنو داسې به زموږ د دنیا خویندې وي چې هغه به هیرست کېږي داسې د دنیا انګوریانې چې دا هیرست کېږي داسې د دنیا رونداریانې دي په چا لیور ورځي په چا سخر ورځي په چا پلار ورځي په چا رور ورځي ظالمانو دا خو انسان دی دا زناور خو نه دی چې د ستاسو خپل خوص دونه چې دینو کنټرول کوي نه دی نو ټول پښتانه په دې باندې ودرېږي او دا به یو مثال جوړیږي چې بل پلار داسې زناور بل رور داسې زناور بل د ترور زوی داسې زناور او بل داسې یو رشته دار زناور چې هغه خپل عزت ته په غلط نظر باندې ونه ګوري نو کامنټ سیکشن کې به ټول دغه پولیس والا منشن کې او د دې رور حفاظت په تاسو پښتنو کوي د دې خور حفاظت په پښتنو تاسو کوي او دغه دنیا ته به ښایي چې پښتنو کې چېرته داسې حیوانان شته